جی بالکل دا وخت مو په بګن بازار کې ولاړ یو تاسو مو شاته کسو د قانونه مارکیټونه هر څه سوي دي خو مو به دا پوښتنه کوو د محکمې خلکو نه چې کومې وعدې شوي دي جرګې چې کومې نقطې دي هغه باندې صوره عمل درآمد شوی دی او ستاسو ته موجوده څه ستونزې دي. نحمده ونصلي على رسول الکریم. خادمو بګن والا بشندایو او بګن د کندرانیو تاجرینو سره مو تعلق ته نامه خان جمیل ده او موته اوسه پورې جیو سی ټیم راغله ده هغه د سروې کوي باقاعده اوسه پورې د قانونو سروې مکمل شوله انشاءالله سبا بل سبا به بګن د کورونو سروې کوي او د مو د ټولو مطالبه دا د بګن والا څه مو ته داوال نوال د مویزې ترتیب وکړي حکومت خال ډېر کمزوره شوه ده او څه مویزه وشي او انشاءالله لږ به روچات شي. بسم الله الرحمن الرحیم. جی د کومه جرګه ګرینډ جرګه کومه شوې دي چې کوم 14 نکات دي کنه دیم دی خو لکه څه اعمال شروع هم ده کنه لکه بینکر مسمار کول او بل د لیار او کولوم هم ده ساده پرې لکه کوم مو مشرانو کومه جرګه شوې دي مو مطمئن هم یو کنه خو خبره دا شي چې څه مطلبوم تی کور شروع ده څه شوه ده او څه اوسه پورې هغه امتیا مطلبوم تی کور نه ده شوه لکه هغه کې اوا دام د سیمو کوم بازار ده او د کوم د توانه خبره ده ازلانه ده شوی او نه کیږي او د لپاره مو د لپاره کوم پند ده هغه ریلیز نه ده شو که بیا ریلیز شوه ده هغه ډېر کام ده او دوی او بله خبره ده چې دې سره او موږ کورونه داسې کوم متاثره شوي هغو ته هم داسې پند یا نه ده ریلیز شوه که نه که شوه ده هم ډېر کام ده او بل دې سره باریک ورمې اپریشن ضروري ده لکه دا مې یو نکوت د جرګې نه هغه باریک ورمې اپریشن ډېر ضروري ده هغه اوسه پورې دیم تیم څه عمل نه ده شوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ایمو دا هغه د قانونه و دوه درې د قانونه د هغه دی ورکې یو کپړې والا دکان مو د هغه یو او دلې د هغه والا سامان ورکې د غیړي چینی او دا سامانونه دا د مارکیټ مکمل مقصد دی چې لیزای والا شیار وغلو هغه د هغه سامانونه د مارکیټونه ټول بازار وسفلو او مقصد دی چې د کی مو 80 لک روپۍ مو کپړه وا 50 لک روپۍ مو خپل بلغه کې غوا د بوټونو دکانو هغه لوړې ورکې وسفلې باز مو سره دا ظلم وشو جیمتونه اړانګ شو ورکې ډاز یا وکې او قرآن شریفونه وسولو او حکومت نه مو دا مطالبه ده چې مو ته د خپله مویزه وکړي موږ کریادور یو دیزي کې کریادور یو په کرې مو د قانونه نیولي وو نو مو اوس نه واست شو نه متاقات شو ده مقصد دی چې حکومت نه زه دا مطالبه کوم چې مو ته د خپلو د قانون مویزه وکړي کریادورو ته د یا ورکړي او د هغه مارکیټ مالک ته د خپله طریقه ترتیب جوړ کړي حکومت یې ورکړي. والسلام. کتونکو تاسو واوریدو چې کوم محکمې خلک دي او هغوی دا مطالبه کوي هغوی دا دریځ کوي چې کوم وخت په بګن باندې لشکرکشي شوي وه نو عربونو کورونو توان شوی دی نو مظاهرچین دا خبره کوي چې کومه د کوهاټ جرګه شوي دي د کوهاټ جرګې 14 نقطې دي په 14 نقطو کې دا نقطه هم شامله دي چې د بګن بازار کوم زیان شوی دی توان شوی دی د هغه ازلا به کیږي او محکمې خلک دا مطالبه کوي زر تر زره د بګن چې کوم توان شوی دی هغه ازلا د وکړی شي څو په کورمې کې دایمي امن قایم شي. جی